او که په حقیقت کې واخلي که نه نو د انور په ځای باندې دی لکه بالفرض اوس په موږ داسې دا راډ دی که نه دا خو چې ښکته وي نو بیا پې ښه ده بالفرض دا دې دا لیټ شو که نه دا په دې ځای داسې پروت دی ټیک ده نو یو د دې خپل محوري حرکت دی په ځای باندې شپه ورځ ته بدلېږي که نه هغه حرکت به بیانوو بیا دویم د دې مداري حرکت دی د ځمکې انور نه ګیر چاپېره شي ګرځي که نه نو چې دا اوس ګوره دقه دا لیټو ته مخامخ کړو ودرېږه ښه دلته راشه بالفرض دا به دې ځای داسې ده دا ځمکه چې ده نو دا داسې نه ده چې بالکل برابر داسې بلکې داسې لږ کږه پرته دا نقشې جوړې کړي دي چې لږ یې کږېږي که نه پوه شوې دا چې د دې نه داسې ګیر چاپېره ګرځي لکه اوس مثال په طور باندې دا خط استوا ده دا یو ده که نه دا خط استوا ده دا خط استوا ده نو دا نور ای د دې ته مخامخ دی که نه نو چې داسې دا دې خوا ګرځي داسې او دا نور خو داسې ګیر چاپېره رڼا دی که نه دا خو یو طرف ته دی خو ګیر چاپېره وي که نه داسې او په دې یو مدار کې دا داسې ګرځي په دې ځای کې چې دا په دې ځای کې په دې ځای کې خط استوا او ای د دا کچې کچې کرښې چې ورکړي دا خط جدي دی ښه دلته یې بر هم بیا ورکړي دا یو خط سرطان دی دا زموږ چې داسې ګرځي نو پرته خو دکه ده چې دې ځایونو له راورسي نو د انور دا رڼا بالکل دې خط جدي ته مخامخ شي د دې په سر باندې شي چې بیا دې خوا راځي نو د انور مخامخ کېږي لږ بره بره ټیک ده په ځای نه چې داسې یې ګرځي چې داسې دا راواله هر څه ښه نو موبایل دې طرف پرېږده دې راغله راشه راشه دې راشه ته داسې دی ټیک شوله اوس که لږ کته بره راغی نو خیر دی لکه چې بیخي د زموږ ټیک شو دا په دقې پوزیشن کېږي ټیک ده او دا ځمکه چې ده نو دا داسې چې وه نو دا به داسې نیغه وه که نه خو داسې نه وي بلکې داسې کږی نو په دې ورځو کې لکه دا ودرېږي چې دې خط استوا دی برابر کړو دا دې سره برابر ده که نه لږ بره که تو لږ بره که لږ بره که لږ بره که لږ بره که ټیک شو دا ده په دې ورځو کې دا بالکل دې ته برابر وي دا د دغه ورځي د جون جولای اگست ستمبر 21 ستمبر چې بالکل پکس میل و شمس د انور چې کنه داسې پري وشو بالکل خط استوا ته برابري دلته د سپرلی موسم یا د خزان موسم ٹھیک ده شپې ورځې تر کافي حد پورې دي یو شانتي راشي چې خط استوا باندې کوم ملکونه آباد دي ارس په سر باندې بالکل نور ولاړي ولکېږي ونه داسې دا داسې ځي چې سوره ځي که نه دومره د دې هغه د خط استوا نه د دې هغه رڼا بره کېږي داسې ځي د دې ځای نه چې روانه شوه 180 90 ده دې ځای نه چې راورسي په دې کې 3 میاشتې تېرې شي ټیک ده 3 میاشتې تېرې چې شي نو دا نور چې دی مړه دغه کېږم دلته دا بالکل خط سرطان ته مخامخ شي خط سرطان ته څه شي مخامخ شي
او دا علاقه چې ده دا دنیا دا خو په ځای باندې چې چورلي نو شپه ورځ هم تېروي که نه نو دا طرفونه چې دي ګوره په دې ځای پورې دا ټول رڼا دا ټول صحیح دا مونږ لږ ډېر بره کړی ها که نه دا طرفونه صحیح ټول رڼا په دې نو 3 میاشتې ده او 3 میاشتې ده 6 میاشتې دلته ورځي په دې شپه کې کښېنه ځکه چې دا خو ته داسې راکوږ دی ورته که نه نو ټول ورته رڼا دی نو هلته په هغه علاقه کې لکه دا نار وی دا ملکونه په دې کې راځي نو چې ته هلته یې نو دا انوار به ګیر چاپېره دغه شان په دې اسمان کې چورلي دا 3 میاشتې چې دی نو په بره به رواني او بیا چې 3 میاشتې چې شي نو بیا به په کته باندې رواني دغه شانتې ګیر چاپېره به چورلي نو چې دې ځای له دې ځای باندې چې کوم چې د هغه 180 دې ځای له راشي ټیک ده نو بیا د دې ځای نه بعد چې د شي شروع شي نو په هغې علاقه باندې شپه شروع شي او د انور چې دی دا بلکل په دې ځای باندې هغې خط سرطان سر له راغلی نو اوس د خط سرطان نه روان شي په دې ځای باندې په دې ځای خط سرطان په سر باندې و دلته چې راورسېد نو د خط استوا منځ له راغی اوس د دې ځای نه چې بیا ځي نو د خط استوا د منځ نه هغې خط جدي طرف ته لاړ شي د خط جدي دې ځای نه چې راورسي نو بیا یې خط استوا منځ ته راشي د خط استوا نه بیا خط سرطان طرف ته راشي اوس چې دې ځای له بیا راغی که نه دې ځای له چې راشي نو ګوره دا علاقه چې ډېره بنا شوه که نه په دې ځای کې چې و که نه دا علاقه مخامخ ورته که نه دا ورته مخامخ وه بله دې کته وه نو په هغې کې 6 میاشتې شپه وه او په دې کې 6 میاشتې ورځ وه ټیک ده 3 میاشتې شوي او 3 میاشتې پسې نورې ووتې اوس چې دې ځای نه چې دا تېره شوه نو په دې علاقه شپه شروع شي او په دې علاقه باندې ورځ شروع شي نو 3 میاشتې په دې دلته ورځ باقي 3 میاشتې ورځ او په دې ځای کې چې شوه نو دا نور چې دی دا بیا دلته خط جدي خط استوا نه په 3 میاشتې کې راورسي خط جدي له 23.45 عرض البلد ته مخامخ شي نو په ځمکه باندې چې دی نو 23.45 عرض البلد د پاسه شو خط جدي او دلته دې ته بیا موږ وایو چې د نور میل الشمس 23.45 دی میل الشمس میلان د شمس که نه نو هغه 23.45 بیا د دې ځای نه چې کله دی شروع شي خط جدي له راغلی د خط جدي نه بیا دی په بره باندې روزانه په بنیاد رواني نو چې 3 میاشتې وشي نو بیا د هغه ځای نه خط استوا نه خط جدي ته راغلی نو چې 3 میاشتې وشي بیا خط استوا له راشي خط استوا نه بعد بیا چې 3 میاشتې بیا هلته خط سرطان له لاړ شي داسې نو دا نور چې دی نو دی په دغې خط سرطان او خط جدي په دې علاقه کې دی ګرځي نو په ظاهر نظر مونږ ته اوس داسې ښکاري چې دا نور د دې ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي په دې خط سرطان سر له راځي او بیا خط استوا له بیا خط جدي له د خط جدي نه خط استوا له بیا خط سرطان له ټول کال دا چکر دی او په حقیقت کې بیا داسې ده چې دا ځمکه داسې جوړلي خو دا چل پکې ځکه کېږي کته بره کېږي نور ځکه چې دا ځمکه چې دا دشي دې ته مخامخ نه ده بیا به ټول کال په ټوله دنیا کې موسم یو شانتي دقه شانتي ده دشي کږه ده نو ځکه موسمونه بدلیږي ټیک ده که دا دشي نه وی لکه موږ هسې وایو چې یاره ګوره چې هسې د مشروطۍ نه دشي کږه جوړه کړې وه پوه شوې نو مشروطۍ نه یې کږه نه ده جوړه کړې که دا نیغه وی که نه ټول کال به په تمامه دنیا کې موسم بیا یو شانتي و بیا به کې بدلون نه دا دشي کږه ده نو د دې وجې نه موسمونه بدلیږي د چا نه انور لرې کېږي چا د مخامخ کېږي نو چې چا د مخامخ کېږي هلته ګرمي کېږي چې چا نه لرې کېږي هلته یخني کېږي پوه شوې څوک ورته مخامخ شي هلته ګرمي بیا او چې چا نه لرې شي هلته بیا یخني نو دغې له اوس چې بیا دا خطې وایو که نه منطقې وایو نو په هغې کې به بیا د دغې حالات ذکر کړو چې کومه علاقه کې کوم موسمي هغه بیا د هغې منطقو په اعتبار سره پوه شوې خو دا صرف دغه مې ده خو چې دا عرض البلدي چې دي نو خط استوا د دې مبدا ده د خط استوا نه د قطب شمالي پورې 90 او د قطب جنوبي پورې هغه 90 او بیا په دې کې پکې یو څو خطونه خاص کړي دي
یو خط سرطان دی یو خط جدي یو دلته دا بل خط چې په 66.5 باندې نوي که نه نو دا پکې ځکه خاص دی چې د دې 66.5 نه علاوه چې دی خوا کومه 90 پورې دا داسې علاقه ده چې په دې کې 6 میاشتې ورځې او 6 میاشتې پکې شپه دا به یا نور ته مخامخ یا به دې پټي یا به اړوي یو پکې ورځې یا به اړوي بل د دې ورځ چې په دې ګاډو ګرمي راځي نه ځکه چې مخامخ واهو خط سرطان ته مخامخ دی نو خو ډېر لري پوه شوې په دې باندې نور هغه شواګانې مېسي په کراس باندې پرېوځي نو نور چوتېږي نه هلته هلته بره اسمان ته چوتېږي نه هلته به دقه په دې موړه موړه وګرځي په دې دا افق چې ګیر چاپېره دی د هغه ځای باندې چې نن ښکاره شو نو ښکاره شو داسې به را روانې بیا به دې ځای له راشي لږ به بیا پورته کېږي ورسره لږ 3 میاشتې به دې په بر روان شي لږ ټیک ده چې لږ چوت شي چې 3 میاشتې وشي 3 میاشتې بعد به بیا په ورو ورو کته کېږي دقه شانتې به ګیر چاپېره ګرځي نو چې 6 میاشتې وشي پټ به شي چې پټ شو نو شپه شو ساته باندې خدای روژه مه راوله ماته نه کې دا مات کې خو ماته نه کې هلته بیا د مونځونو دغه څه دی نو هغه شریعت مونږ ته د هغې اندازې ښودي یاره چې قریب علاقه کموي چې پای کې شپه ورځ دواړه راځي نو د هغې مطابق مونځونه کوئ روژې نیسئ اندازه له وختونو کوئ ټیک ده